وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اول سپارہ دا سورة البقرہ آیت نمبر دے 51 نمبر 51 نمبر آیت دی بنی اسرائیلو تذکرہ روان ہوا پا اغوی باندې دا اغا اللہ انعامات احسانات خبر حدیث ترسیدلی ہوا چې موسی علیہ السلام سره د خپل قوم بنی اسرائیلو د بحر قلزم د لوی سمندر نه اخوا الله خصی سلامت واړول او د دې هغه لوی دشمن د الله دشمن فرعون هغه الله تبا او برباد او ابو کی غرق کړل. اوس چې د بحر قلزم نه اغړ وختل هغه علاقې ته وادي تیه ویل کیږي. تاریخ کتابونو تیه نوم دا غزیره نقل کړي. وادي تیه دا د مصر بحر قلزم نه اغړ ایسته ده د مصر اخرنۍ بونډري ده. دی باندې په 1967 کې يهوديانو اسرائیلو قبضم کړي وا خو به هر حال مصر ته بیا واخستلو دازي اوس په وادي سینا باندې یادېږي. وادي سینا اوس د مصر سره ډیره حصہ هغه د مصر سره په قبضه کې ده. نو دغه زی ته دوی د بحر قلزم نه پورې وتل هوار میدانونه نو د دې خو د خوراک تنظیم نو ځکه دی خو اچانک یو داسې ځمکې ته راغلل چې هغه په اوبو باندې خړوبه شوې نه وه. نو که دوی فصلونه کرل هم نو ډېر ټایم پکې لګېدو دکانداري پکې نه وه بازار نه نو الله والا د رزق دپاره آسان بندوبست وکړه. تیار خوراک به من او سلوا به والا راتلل 2 ټیمه به والا خوراک راتلو خو بغیر د څه پخلي نه. دام په لوی احسان الله وکړه. خو چې کله دوی دې میدان ته راوختل نو دوی د موسی علیه السلام نه مطالبه وکړله چې اوس موږ له یو آیین یو قانون یو کتاب موږ ته راوړه چې موږ د هغې مطابق اوس زندگی تیرو. نو موسی علیه السلام ته الله وحی وکړه چې کوه طور غر ته راشه زه تاله اوس کتاب در کوم د یو میاشتې د اعتکاف دپاره راشه او یو میاشت روجي به مو نیسي. نو موسی علیه السلام همدا کرنګ وکړه هغه د کوه طور غر طرف ته لاړې او خپل ورور هارون علیه السلام هغه د مشر ورور هغه الله پیغمبر نبی جوړ کړو هغه ته ویل زه زم خو ته د قوم راهنمایي کوه زه دوی دپاره یو کتاب یو قانون آیین راوړم چې د هغې مطابق دوی خپله زندگی بیا تیروي. نو موسی علیه السلام د یوې میاشتې اراده وکړله او کوه طور ته هغه لاړو. نو چې کله کوه طور ته لاړې هلته موسی علیه السلام 10 ورځې تیرې کړلې او 10 روژې ونیولې. خو کله چې موسی علیه السلام دلته روژې ونیولې نو الله ته هغه د روژهدار د خولې چې کومه بدبوی وي هغه الله ته ډېره زیاته خوښه وي. نو موسی علیه السلام چې 10 روژې پوره کړلې نو الله ورته ویل یو 10 ورځې نورې نه تیرې. نو موسی علیه السلام ویلې د الله دغه رضا ده چې زه یو 10 ورځې تیرې کړم. نو موسی علیه السلام ویلې ولې نه نو 10 ورځې نورې هم تیرې کړلې او 10 روژې ونیولې. هلته روایاتو کې راځي چې الله ورته ویلې زما دا د روژهدار د خولې بدبوی دا ماته د ټولې دنیا نه بهتره ده. نو موسی علیه السلام د 10 ورځو په ځای 40 ورځې تیرې کړلې. چې کله 10 ورځې تیرې شولې نو بیا په دې 10 ورځو کې الله به یو تخته د تورات ورکوله. نو 10 تختې هغه د تورات موسی علیه السلام له الله ورکړي. هغه داسې کتاب نه و لکه زموږ د قرآن مجید په شان کتاب. په هغې کې بس یو څو احکاماتو یو څو پکې نصیحتونه او مونځ او داس خبره پکې داسې تفصیلي نه وه. بهرحال 10 تختې موسی علیه السلام د 40 ورځو لپاره کوه طور ته لاړو. چې هلته لاړو دلته په دې قوم کې یو منافقو دا په هر قوم کې او په هر کلي کې منافقان وي. نو یو منافقو د هغه نوم قدرتي طور سره موسی ابن ظفر دا چې کوم پیغمبر موسی تیر شوی دغه نوم موسی ابن عمران موسی علیه السلام د والد صاحب نوم عمران او دغه منافق د هغه نوم موسی ابن ظفر او دا منافق د سره الله سکړیو او د سو کړل د داسي د پرورش پاجيبه طریقه شوی دی. هغه دام په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې فرعون ماشومان قتلول. نو د موسی دغه منافق موسی یادو
سامری دغه لقب دی ځکه د سامری قبیله سره د تعلق نو په سامری سره مشهور دی او قران کې د تن هغه سامری الفاظ استعمال شوی دي په سامری نوم سره یادېږي په قران کې نو دا د سامره قبیله سره تعلق ساتل د مور دا سکارو چې کله دا سامری پیدا شو نو می اصل کې موسی نو دا سامری د یو بقس کې بند کړل او په سمندر کې پرې خوستلو ځکه دی ویلي دا زمانه برداشت نه کیږي چې زما د سترګو وړاندې زما د زړه میوه هغه فرعون هغه زمانه شوکي او هغه قتلي او پاغه باندې چاړه راکاږي دا ګرانه خبره د خوندسي ژوندې و پریدم ک سمندر او سین هر طرف ته یوړو نو زمونږ د موسی علی السلام پیغمبر چې کوم دی دام خپل مور په بو کې پرېغه خو هغه د فرعون کور ته الله را برابر کړ عجیبه سیستم د الله دی عجیبه نظام دی دغه سامری خپل مور په صندوق کې بند کړه او یو سمندر ته ورواچولو نو دا صندوق تلو یو ځنګل طرف ته لاړو ځنګل طرف ته چلاړو الته الله تعالی جبرائیل علیه السلام ته حکم وکړو چې لاړ شه په دې سمندر کې یو بکس کې یو ماشوم دی داغه پرورش بتکه نو بس هغه بکس جبرائیل علیه السلام راوچت کړو ځنګل کې او سیټ تکي غستله اماشوم نو سحر بیګا داغه حفاظت پې کوله خوراک سکا غر سی ول برابرول تر دې چې دا سامری چې کوم دا لوی ظلمه او غټ سړی شو نو بیا دا غینه پس دا بنی اسرائیل تراغلو نو د داسې کار کړو دي سامری د تبر جبرائیل علیه السلام چې کله راتلو په اس باندې وو نو د جبرائیل علیه السلام په کم اس باندې وو چې داغه اس د خپل لاندې هغه زیب شین شو چې دا فرشتي د اسب په کم ځای خپل کې غستله هغه ځای کې به شین کې ډایرک راختلو نو د سامری ته پته ولګیدل چې د اس د خپل لاندې د خاوره د جبرائیل علیه السلام چې پیرازي دا ځان سره کې غستل پکار دي ځکه دی کې کمال شته ډایرک شنکیږي نو د خاوره ځان سره لګ راواخسته بیا د سکارو شو بنی اسرائیل کې ځان سره د خاوره وا او د اس منافقو نو زړه کې د شر او د فساد اراده و نو دته چې کله موسی علی السلام کوی تور تلاړلو نو دته موقع په لاس راغله چې اوس موقع ده او راشه اوس د خلکو کې فساد جوړ کا او د خلک ټول بیګړاو کا د یو سړی د لاس ټول قوم کله کله داسې په عذاب کې مبتلا یو خلک نارینه او زنانه ټول ورته ازار کوي په هر ځای کې دا اوسم شته بهر حال دا ازار لګي او داسې سړی له الله د عبرت هغه مرګ ورکي چې ټوله علاقه به یاد ساتي نو دغه رنګ مرګ ولا الله ورکړه 14مه سپاره کې تفصیل سره واقع راځي خو مختصر ده چې د ځان سره خاور راواغستل چې موسی علی السلام کله کوی تور تلاړو نو دوی ویلي موقع دم د کرانګي نو بنی اسرائیل نه ټول زیورات سونه راجم کړل سره او دا غینه په اور بټۍ کې واچول یو سخیت جوړ کړ دی ویلي چې موسی علی السلام تل د خوده تاسو لګوري خوده غد موسی علی السلام په غلط راغور پسې ګرځي اصل خوده غد د سخی به یو आवाज کوله هغه आवाज اب پکې شیطان دنه وته هغه یو आवाजونه کول نو خلک مریان شو چلک کې دې شي سخی خو خوده خو د کین نعوذ بالله نو خلکو داغي عبادت شروع کړلو نو موسی علیه السلام سلوي ورځ پس چې راغلو نو چې وی قتل ټول قوم هغه په شرک کې مبتلا او په بت پرستی کې مبتلا نو اول خو هغه خپل رور هارون علیه السلام د ګيري او د سر نکلک اونیول نو هغه هارون علیه السلام ورته وی ای زما وروره قال یا ابن امي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ته ما په ګيري او بيختو د سر سره منی سه ای زما د مور بچیا ما په دی باندې ډیر هغه کوشش وکړلو ډیر دعوت مې ول ورکړل خو بهر حال دوی سم نشلو نږدې و چې قتل کړي وینو لہذا موسی علیه السلام چې راغلی نبی د دې صفایو کړل دا سامری چې کوم دا الله بیا ذلیل او داسې مرز په دمانه ولګیدل چې دله بسوک ورجوک شو په دمانه مخارخ لګیدو او دمانه متبراتله نو خلکو ته ویل چې مال جوخ مرزي نو یو الله دشت او مېرو کې پروت او دا غسپی په شان مرګ ولا راغله الله ذلیل او رسوا کړل خو بهر حال د بنی اسرائیل تقریبا سلويخ تورز دی دغه د دې سخی عبادت وکړلو نو بت پرستی کړي وا نو بیا د سکارو شو دی ته الله تعالی موسی علی السلام چراغ لنی موسی علی السلام ورته تاسو به توبه وباسي توبه دا چې یو بل بقتل کوي چا چې دا شرک کړي دی بت پرستی کړي دی یو بل بقتل کوي نو تاسو به الله دا توبه قبول کوي او دا شرک بدن الله معاف کوي هم د کرانګي وشو نو ګوري الله په دل تبل احسان کړي دی اداغه احسان ذکر کوي و اس پاغه وخت کې وعدنا چې مونږه وعده وکړل موسی د موسی علی السلام سره 40 ليله د سلويخ ورځو سلويخ ورځې کوی تور ته چې تلو د تورات کتاب د پاره ثم اتخذتم العجل نو موسی علیہ السلام د سلويخ ورځو د پاره کوی تور ته لاړو
او تاسو چې کوم دی ونیولو العجل اغسخه په خدای تو انتم او حال دار انتم چې تاسو ظالمون ظلم کوونکي ځکه دومره خو عقل او شعور د انسان کار کوي چې په لاس باندې یو سیس جوړ کې او دا تخپل خدای غني پکار دي چې ته ځان خدای وګڼې ځکه تا یو سیس پیدا کړو خدا هغه الله وی ظالمون ظلم کوونکي ثم عفونا بیا الله احسان دا وکړه الله فرمای ثم عفونا مونږ عفو وکړل عنکم استاسنا من بعد ذالک ورسته د شرک نه د رزق د عبادت نه الله ما تاسو معاف کړی لعلکم شاید تاسو تشکرون شکر وباسئ الله فرمای و اس باغ واقع وعدنا چې مونږه وعده وکړل د موسی علیه السلام سره 40 ليله سلويخ ترزي ثم بیا اتخذتم تاسوني ولو العجل اغسخي سخه تاسوني ولو په خدای توب سره من بعده ورسته د موسی علیه السلام د تګنا چکوې تور طرف ته تلو وانتم او حال د تاسو ظالمون ظلم کوونکی د ټولو نه لوی ظلم هغه کفر او شرک دی ثم بیا الله فرمای عفونا مونږ عفو کړلا بخشش مکړلو عنکم استاسنا من بعد ذالک ورستر د اسخې د عبادتنا لعلکم شاید تاسو تشکرون شکر گزار جوړ شي سبحان ربک رب